مفتي صاحب موږ تاسو نه دا پوښتنه وه چې سرسایه چا باندې واجب ده او څوک په سرسایه ویر کوي؟ مهرباني دا ملګري ناستې موږ سره د مختلفو سوالاتو پوښتنې کوي. تپوس یې دا وکړو چې سرسایه په چا باندې ویر کول واجب دی. ورونو دا یاد لرو چې سرسایه ویر کول چې دی دا په جوړي یا دمره مال 52 تولې چاندي تقریبا چا اوس وخت کې 40,000 روپۍ جوړیږي. دمره مالو حساب چې چا سره وي هغې باندې زکات لازمي دی او سرسایه هم ویر کړه پې لازمي ده. بل ملګرو څه پوښتنه وه؟ مفتي صاحب موږ دا پوښتنه وه چې موږ سرسایه چا له ویر کړو؟ جزاک الله. دغه ملګري دا تپوس وکړو وربشي یا 2 سیره قجوره یا 2 سیره زبیب ویلی شي کشمش ته میوې ته. دغې وجې نه دا خبره داسې الله تعالی د مونږ تاسو له په دې مسلو باندې د عمل کو توفیق. دغه ملګري او تپوس دی دا دویم هغه کېږي کو دغې سرسایې په هکله باندې ښه لکه چې نه ورکولو سره دغه بیا روژه څه وي، لکه چې نه ویلې نه کېږي نه نو روژه بیا څه حسابي نه قبلېږي یا څه اجر څه حساب دی کمای زیاتی څه دی. دغه ملګري ډېره ښکلې پوښتنه وکړه چې آیا یو سړی دی هغه سرسایه یعنې صدقة الفطر ورته کتاب کې سرسایه ویر کول په ده لازمي دی او دی سرسایه ویر نه کي. آیا د په روژو په منځونو تراو کې فرق راځي او که نه؟ ځینې خلک خو یې ډېر هم راتېزه کوي چې نه بس هېڅ شی هم نه قبلېږي. خو مسله هم دا ده چې دا تراویح او دا هر څه د اسمان او ځمکې په منځ کې راځوړند وي تر هغه پورې چې څو پورې تا صدقة الفطر یعنې سرسایه نه وي ویر کړي. نو چې په چا باندې سرسایه ادا کېدل ضروري په کار دی چې ویرې کړي. بله رونو دا خبره چې اکثر ګوره سرسایه خلک د اختر په سبعي باندې ورکوي. دا د مونږ په علاقه کې یو خراب رواج دی. ته د اختر په سهار کې هغه له ته سرسایه ویر کړي. ګوره د اختر نه مخکې ماشومانو جامې لګي، بوټان لګي، اختر دپاره کور سامان لګي، شیونه لګېږي. ښه نو دا اختر په سهار باندې اوس کوم ځای له لاړ شي؟ دا ماشومان چې کور کې ژاړي او جامې او دی نشته تا په دې سرسایه باندې څه؟ دغې وجې نه رونو ټولو ملګرو ته خواست دی خاص کر دغه چینل په ذریعه باندې چې کوم پیغام مونږ بېګۍ له به انشاءالله خورو ټولو ملګرو ته خواست دی چې دا سرسایې او دا اول نه ادا کوو. چې کله یې اول نه ادا کو خلکو ته به مطلب چې ډېره فایده د خلکو کورو کې به خوشحالۍ او په زره زیاتې شي. نو شیخ صاحب دا مسله داسې ده. الله تعالی د مونږ تاسو ټول له په دې مسلو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. آمین یا رب العالمین.